ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو، الله رب العالمین خپل بندگانو ته یو نیغه لاره، سیده لاره چې هغې ته صراط مستقیم وی، الله ته رسیدونکې لاره جوړه کړې ده. صراط مستقیم سیده لاره، نیغه لاره، برابره لاره، هغه لاره ده چې انسان د الله رب العالمین جنت ته رسوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل یو مبارک حدیث کې د صراط مستقیم مثال ورکوي چې صراط مستقیم یو سیده او نیغه برابر لاره ده، الله عز وجل ته رسیدلې ده، خو د دې لارې یو طرف او بل طرف ته نورې دروازې جوړې شوي دي. د دغې دروازو نه انسان ته غږونه کېږي چې داسې راشه، پردې را ځوړندې دي، انسان ساده یا دوکشي په دې سیده لاره روان دی او په دې لاره کې په بله دروازه ورننوت، نو مقصد ته به ونه رسیږي او په دغه دروازه چې ورننوت پته نه لګي چې څومره آفتونو سره به مخ شي او کومې بلاګانې به وخوري. الله عز وجل صراط مستقیم نیغه لاره جوړه کړله، شیطان راولګېد د دې سیده لارې یو طرف او بل طرف ته دروازې جوړې کړې او موږ ته غږ کوي کله د دروازې د شهواتو نه، کله د دروازې د حرامو نه، کله د دروازې د کفر نه، کله د دروازې د شرک نه، کله د دروازې د رسمونو نه، کله د دروازې د مولا په جامه کې، کله د پیرانو په جامه کې. انسان چې دا صراط مستقیم پرېښود او په دغې دروازو ورتاو شه، الله ته به ونه رسیږي او د آفتونو مصیبتونو بلاګانو سره به مخ شي. صراط مستقیم څه ته وایي؟ وان هذا صراطی مستقیما، الله فرمای دا قرآن تا ما ته سیده را رسوي. وان هذا صراطی مستقیما، دا قرآن کریم په دې روان شه جنت ته به ډارک ورسیږي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته سیده او نیغه لاره وښایه، سیده لار، نیغه لار، الله ته رسیدونکې لار، د جنت لار چې انسان په د شیطان نه بچ شي هغه لار. الله فرمای ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، دا قرآن دا د الله کلام دا واوري د دې ترجمه وکي په دې باندې ځان پوهه کوي
د دې مطابق ژوند تیر کوي د دې مطابق زندگی جوړه کوي هدن للمتقین دا قرآن کریم پرهیزګاران انسانان الله ته رسوي د الله رب العالمین سیده او نیغه لاره هغه کومه لاره ده هغه د قرآن او د حدیث ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله فرمای یو لاره ده تاسو سره سیده لار نیغه لار الله ته رسیدونکې لار د قرآن او د سنت لاره ده د چا ومنو چا پسې لاړ شو څوک په حق دي څوک صحیح دي څوک په سیده لار روان دي چا چې ویلې قال الله قال رسول الله چا چې ویلې الله فرمایي چا چې ویلې رسول الله علیه السلام فرمایي دقه سیده لار ده الله تعالی عقل درکړی دی ته په دکان کې کپڑا په نظر کې پیژنې کپڑا لا کټ شوی نه ده اغوست دیم نه ده لا ته جوړه شوی نه ده تی په نظر پیژنې چې دا ښه ده او دا کمزوري الله تعالی عقل درکړی دی سبزی په گاڑی او په دکان کې پیژنې لا راوړې دی نه ده پخ کړې دی نه ده او پیژنې چې دا خرابه ده نو تقریرونه واوره علما واوره درسونه واوره بیانونه واوره تا تخپل پته لګیږي چې یو مولوی صاحب وای قال الله فرمای رسول الله علیه السلام فرمای او بل مولوی صاحب وای زمونږ پیر صاحب او زمونږ مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمای د ځمکې او د اسمان فرق پیدا کی سیلاب چې کله انسان راوالي نو ساده انسان او قمقل انسان کبلو تلاسه چې وخو تلاسه چې دا در پسې راوځي عقلمند انسان او خيار انسان هغه غرته او ونې ته او بوټي ته لاسه چې راونه وځي راپس دا امت سیلاب راواغست د څه شي سیلاب د فتنو د ګمراهیو د بېدینیو په سیلاب کې بچ کوونکی شي صرف او صرف قرآن دی او احادیث رحمت الله علیه ویلي دي زبرګ ویلي دي زما پلار به وایي داسې ویل مفتی صاحب داسې ویلي دي امام صاحب داسې ویلي دي مسلمانه سیلاب دي وړي وخو کبلو ته دې لاس باچو دا فایده نه درکوي الله فرمایي وان هذا صراطي مستقیما بل لاره نشته صرف او صرف دا قرآن ما ته رارسوي تاسو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اخوا دی خوا لارې ډېرې دي چا د تصوف لاره جوړه کړه چا د پیرۍ موریدۍ لاره جوړه کړه چا د امامانو د تقلید لاره جوړه کړه چا نورې فرقې جوړې کړلې الله فرمایي ولا تتبعوا السبل په دې لارو مه ورځه که ته ولې موټر وی پرېږدې موټر وی چې دې پرېښود لاندې ټولې ځنګلې لاندې زمري حیوانات وبه غورځېږي او مقصد ته به م ونه رسي سیده لاره مه پرېږده دا نورې لارې د شیطان لارې دي امام الشاطبي رحمه الله فرمایي وإذا الله سيدا لارا ستوي السنة د نبی علیہ السلام سنتو ته سیده لاره وي او دا ګډې وړې لارې ستوي هغه وایي ګډې وړې لارې وهم اهل البدع څومره چې د بدعتیانو ډلې دي اهل بدع څومره چې بدعتیان دي څومره چې د بدعاتو والا خلق دي دا ټولې د شیطان لارې دي دا بدعات نن ندی پیدا شوی نبی علیہ السلام بخپل خطبه کې د دې ذکر کو چې تاسو د نو کارونو نه د نو خلقونه د نو طریقو نه ځان وساتئ دا بدعات
په هغه وخت کې د صحابه کرامو په زمانه کې بدعت او ډله د خوارجو پیدا شو. صحابه ته به سپک قتل، صحابه به یادول علي کافر دی نعوذ بالله، عثمان کافر دی نعوذ بالله. بیا بل ډله پیدا شو، مرجئه پیدا شو. مرجئه داسې ډله به ویلي لا يضر مع الايمان ذنب، چې لا اله الا الله دی ویله هر ګناه چې کې هر کفر چې کې ایمان نه ماتېږي، ایمان به دې روغ جوړي. ویلې به دا فرق نشته چې دا متقی دی او دا فاسق دی فاجر دی، دواړه یو شی دی. ایمان ته ګناه وي نقصان نه ورکوي. بیا بله فتنه او بدعات ډله پیدا شو، د جهمیه ډله، د جهم ابن صفوان، د جعد ابن درهم ډله. هغه خلک چې د الله د اسماء نومونو صفاتو کارونو نه منکر شو. 9 ځایه قرآن وی وځایه الرحمن على العرش استوى، الله وی زپ عرش ما، عرش شرط دی دوم اسمان د پاسه، وهو القاهر فوق عباده، الله وی زور ورما د بندگانو د پاسه ما، الیه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله وی ستانیک عملونه ما تراخیجی زبرما د اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه. جهمیه پیدا شو، دا نور ډلې پیدا شو، متکلمین پیدا شو، صوفیه پیدا شو. وینا الله هر ځای کې دی، الله شته خو بلا مکان دی، لا مکان او لا مکان دا ټکي چې زوتی دا بدعات پیدا شو. قرآن د الله کلام دی. امام احمد ابن حنبل په سونه کوړی وخوړلې، هغه وخت کې یو فتنه پیدا شو، بادشاہ راولګېدو، مولیانو ویلې به قرآن مخلوق دی، د الله کلام نه دی، دا جوړ شوی دی. امام احمد ابن حنبل دته امام السنه وی، د نبی علیہ السلام د سنت مدافع امام. ودرېد چې نه ده د الله خبرې دي. وکلم الله موسی تکلیما، الله د موسی علیہ السلام سره خبرې نه وی کړې. آدم نبی مکلم، الله د آدم علیہ السلام سره خبرې کړې. نو دا قرآن د الله خبرې دی او محمد رسول الله علیه السلام ته را لېږلي. ووهلی شه، ونیولی شه، جیلونه تیر کړل، کوړې وخوړلې. یو ورځ هغه ته په سوونو کوړې ورکړه شو، خو عقیدې پرې نه غوستله. نو دا ډله پیدا شو متکلمین چې نه یو کلام نفسی دی او بل کلام لفظي دی او هغه دی او دغه. دا ډلې پیدا کېدلې دي ته وایي د بدعاتو ډلې. نبي علیہ السلام د پیشنګویي ورکړې وه، ډله به پیدا کېږي، نوې عقیده به جوړه کړي، یو نوې میشن به راوړي، یو نوې پروګرام به راوړي چې د هغه میشن د هغوی د عمل د هغوی د دې طریقې کار هیڅ ثبوت د نبی علیہ السلام نه بنئ، د صحابهو نه بنئ، دوی به د ځان نه ایجاد کړي. بی عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سبر واضح خبری دی. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی من احدث فی امرنا، وبل روایت کی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دا یو حدیث کته واوري او پوه شي په د دنیا دا ټول رسمونه رواجونه بدعات نوې ډلې نوې فرقې دا د منځه وړي. رسول الله علیه السلام څه فرمایي من احدث فی امرنا هذا، واوره چا چې یو نوې شیز نوې کار ایجاد کفي امرنا هذا، خو زمونږ په دین کې ایجاد که د دین برخې ګڼي، دین ورته وایي، ثواب ورته وایي، د خیر کار ورته وایي، حسنه ورته وایي، نیکي ورته وایي. ما لیس منه، خو د اسلام نه نه دی، الله نه دی فرمایلی
نبی علیہ السلام نه دا فرمایله فهو رد دا سړی مردود دی دا عمل مردود دی په دین کې به نوی کار څوک نه پیدا کوي چې دین ورته ووایي اجر ورته وایي ثواب ورته وایي د دین برخه ګڼي ثواب پې د الله نه غواړي نبی علیہ السلام فرمایي دا عمل رد دی دا د ځان سره کېدي دا د ریوال نوټ دی دا نه چلیږي نو مولوي صاحب راپاسېد ویې ویلې ښه دا تاسو چې په دې مایکونو باندې تقریر کوئ نبی علیہ السلام ته دا دومره مایکونه لګېدلي اذان چې پې کوئ هغه ته دا لګېدلي تقریرونه هم په دې موبایلو باندې ریکارډ کېږي دا هغه ته لګېدلي د نبی علیہ السلام مسجد په دې طریقه و ماربلې پکې وي پکې وو ټایلونه پکې وو قالینه پکې وه نه نو موږ ته وایي تاسو هم بدعات کوئ ځان ته مایکونه لګولي اذان په مایک کې کوئ تقریر په موبایل کې ریکارډ کوئ پکې ولګېدل سفر په گاڑو کې شوخان او خري او قچر دا شیزونه خو ختم شو و مسلمانه محمد رسول الله علیه السلام څومره واضح فرمایي کله چې انسان سره علم نه دا نه پوهیږي من احدث فی امرنا هذا نبی علیہ السلام دسه وایي چا چې زما په دې دین کې یو شیز پیدا کا او د دین برخه نه و او د دین ګڼي اجر ګڼي ثواب ګڼي او دین ورته وایي د دین برخه ګڼي دقه رد دی دې ته چا دین ویلی دی دې مایکونو ته موږ دین نه وایو همدا مایکونه د ډمانو په لاس کې دي همدا مایکونه سیاسي خلک هغوی هم پې زنده‌باد مرده‌باد چغې وایي که دا دین وی دا مایکونه او دا موبایل نو دا به ډمانو او غلطو خلکو نه استعمالولې ولې ویلې بې ګناهګارېږو د دین برخه هم دلته راوړې ده دې ته څوک دین نه وایي دا د دین د ترویج دپاره دي دې ته څه وایي د دین د خورولو آلات دي که د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا وی نو موږ څلور لس سپیکرې لګو لس به هغه لګولې وي ولې هغه دین د هغه شوق ډېر زیات و چې دین ډېر خور شي د هغه جذبه دومره ډېره وه هغه صفا غره ته ختلی و د دعوت دپاره هغه مروه غونډۍ ته وخته د دعوت دپاره هغه طایف ته لاړه د دعوت دپاره نو دې ته دین نه وایو دا د دین برخه نه ګڼو په دې کې مایکونو کې ثواب نه ګڼو په دې ټایلونو کې ثواب نه ګڼو په دې مسجد کې چې ماربل او ټایل نه هم پکې مونځ کېده که ولګېدل هم کېږي که نه بیا به هم کېږي که مایکونه وو همدغه تقریر دی که نه وو همدغه تقریر دی دا چا ویلی دي چې په مایک او لوډ سپیکر کې اذان وکړي او 80 درجې به اوچت شي چا ویلی دي اوس اذان هم داسې اذان دی او دې کې اذان دی رسول الله علیه السلام منگو تاسو ته واضح فرمای من احدث فی امرنا او بل روایت کې سوی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمل چوک دسی عمل ليس عليه امرنا چې زمونږ حکم پکې نو او د عمل وکړه د عمل رد د نبی حکم به پکې خامخای د دې حکم مقصد څه دی سرکاري ټاپه زمونږ استاسو په جیبونو کې نوټونه دي دا نوټونه دا خلک په څه باندې یو بل ته ورکوي په دې کې یو ټاپه لګېدلې ده په دې کې یو تار دی په دې کې بعضې پټې نښې دي هغه نښې دا وایي چې دا سرکار جوړ کړی دی دا ګورنمنټ جوړ کړی دی او کله چې په دره کې جوړ شي یا د کورونو په فیکټریانو کې جوړ شي یا جعلي او 2 نمبر نوټونه چې ځان مړ کړي د حکومت ټاپه پکې نشي راوستلی ځکه نه چلیږي کاغذ خو یو شی دی ته وګوره د دواړو نوټونو کاغذ یو شان دی رنګ یو شانتی دی زمونږ په شانتي ساده خلک خو یې بیلولی هم نشي خو وجه لیس علیه امرنا 2 نمبر نوٹ جعلی نوٹونه دریوال نوٹونه جعلی کرنسی حکومت نه پرېږدي پرې غوستل پرېږده
چې چا سره ونیولی شي جیل ته بوځي دفې پې اچوي دا 420 دفعه پې لګوي دا فراډ کوي ولې په دې نوټ د حکومت ټاپه نشته دا نه چلېږي دا د حکومت نه منظور نه دی نو چې د 100 روپو نوټ او د 10 نوټ او مخکې هغه د روپۍ نوټونه دا د سرکاري ټاپې نه بغیر نشي چلیدلی او چې څوک یې ګرځوي هغه ته خلک دوکمار وایي فراډي وایي ګڼکپ ورته وایي نو هغه دین چې کوم دین الله او رسول نه یې ویلی او ملای په دره کې جوړ کړي ملای په خېټه کې جوړ کړي ملای په خپله کارخانه کې جوړ کړي په خپل مذهب کې جوړ کړي او قال الله قال رسول الله ټاپه پې نه دا تریوال دین دی دا جعلي دین دی دا مردود دین دی دا انسان د الله او د رسول دشمن انسان دی دلته د خلک نیسي په جعلي نوټونو باندې رسول الله علیه السلام به دا مجرمان نیسي دا به په قیامت کې نیسي څنګه به نیسي وایي زه به حوض کوثر ته ولاړ یم نشئ بچ کېدلی لکه څنګه چې حکومت 2 نمبر خلک نیسي او د جعلي روپو خورولو والا او نوټونو کرنسیانو والا نیسي نبی علیہ السلام به جعلي مولیان نیسي جعلي دین والا به نیسي دا په خپله خېټه او کور کې چې دینونه جوړ کړي دي دا په خپل کورکي کې چې ځان له دین جوړ کړی دی دا به رانیسي حوض کوثر ته به ولاړ دې امت له به اوبه ورکوي او هغه د حوض کوثر داسې اوبه دي چې چا وڅکلې رسول الله علیه السلام فرمایي لا یظمأ بعده ابدا ابد الابد د دې نه پس به په ده تنده نه راځي د قیامت د محشر په میدان کې به هم نه تږی کېږي داسې اوبه دي ولې به انسان تږی شي چې د جنت اوبه دي او الله پیدا کړي دي او محمد رسول الله پې ولاړ او تقسیموي چې دا چا وڅکلې تنده چېرته ده بیا نو څه کسان به راوستلی شي زموږ په شانتې نوم د اسلام جامې د مسلمانانو ګیره د مسلمان پټکې د مسلمان قواره لا ښایسته جوړه کړې ده داسې ښایسته مسلمان یې د ځان نه جوړ کړی دی غوړ پړ رنګین برش کړی مسلمان وایي زه به ویم رای ولې دا زما ملګري دي چې اوبه وله ورکړم ملایک راورسېدل چې دا داسې پاټک دی دا داسې چک پوسټ دی دا هغه چک پوینټ دی چې دلته سمګلران جعلکاران 2 نمبرې خلک پراډیان دوکماران د دې پاټک نه نشي اوړېدل ملائک به راتاو کی نبی علیہ السلام نه به مخ راتاو کی وای دسې ځي جهنم ته ځي وای زه به ویم چې دا خو زما ملګري وو مسلمانانو کلمې والاو منځونو والاو چهره د مسلمان نامه د مسلمان لباس د مسلمان او لاړل په دې چک پوینټ کې ونیولی شو جهنمیان شول ملائک به راته وایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک دا الله پیغمبره تا ته څه پته ده ته خو مړ وې او پس د مرګه به تا ته پته نه لګېدله ستانه وروستو دوی په دین کې نوي نوي کارونه کړي وو دی مولوي صاحب خپل دین جوړ کړی و هغه پیر صاحب خپله خانقاه جوړه کړې وه هغه پیر صاحب بل چې دی تصوف جوړ کړی و هغه بل بله ډیکوسله جوړه کړې وه هغه بل بله ډیکوسله جوړه اوس رسول الله علیه السلام د دې دوکمارانو مولیانو د دې فراډیانو د دې جعلي مولیانو د دې په باره کې څه وایي سحقا اقول سحقا سحقا لمن غیر بعدي زبویم یا الله تبا کدا مولیان یا الله هلاک کدا مولیان یا الله غرق بر کدا مولیان چې زمانه رستو زما دین بدلی او نوی کارونه پکې جوړي سحقا سحقا دا مولیان دي تباش دا دي هلاک شي اره خطبه د رسول الله علیه السلام به د سنه شروع کېدله او به ویل
وشر الامور محدثاتها. ګوره په کارونو کې بدترین کار بدعات، د ځان نه دین کې ګوتې وهل. شر الامور، د قتل نه، د زنا نه، د سود نه، د شراب خورۍ نه، د غلا نه، د ملاوټ نه، د کنځلو نه، د هرې ګناه نه لویه ګناه چې ملا او پیر او عالم په دین کې د ځان نه ایجاد کوي، نوې طریقې جوړوي. قال الله نه ویلي، قال رسول الله ټاپه پې نه لګېدلي. رسول الله علیه السلام فرمایي شر الامور، دا بدترین کار. دا نور ګناهونه دي، ګناه شاته پرېښي دي. فإن كل محدثة بدعة، په دین کې چې کوم کار نوی جوړ شو دې ته بدعت وایي. وكل بدعة ضلالة، دې ته وایي جوامع الکلم. نبی علیہ السلام به فرمایل ما ته الله عز وجل داسې خبرې راکړي دي چې هغې ته وایي جوامع الکلم. په پښتو کې ورته موږ وایو د کاڼي کرښې. نبی علیہ السلام به خبره وړه وه او په دې وړه خبره کې به سمندر راګیر شي. نو د دغې جوامع الکلم نه یوه خبره دا ده وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. په دین کې هر کار نوی کار د دین برخه ګڼل، د دین حصه ګڼل، دین ورته ویل، دې ته بدعت وایي. وكل بدعة ضلالة، هر بدعت گمراهي ده. وكل ضلالة في النار، او د هرې گمراهۍ ځای جهنم دی. ملا او پیر به هم جهنم ته ځي او بدعت به هم جهنم ته ځي. داسې ویلي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هر کلهمه کرښې راښکله، پښتو کې خلک څه وایي کلهمه. هر بدعت، که ته ورته بدعت حسنه وې، که ته ورته بدعت سیئه وې، دا گمراهي ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام امت ته خبرې واضح کړل او دا یې موږ ته ویلې د داسې مولیانو به قدر هم نه کوئ. من آوى محدثا من وقر صاحب بدعة، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بدعت ملا چې بیټک لراولي او چې بسکي ډوډۍ پې خوري، خوراکونه پې کوي، عزت یې کوي. رسول الله علیه السلام فرمایي په دې امي مسلمان د الله د ملائکو او د ټول انسانیت لعنت ورېږي. موږ نه څه پټي نه دي نیولي، نه موږ باندې ګزار کړی دی دې مولیانو، نه یې راته ذاتي کنځلې کړي دي، نه مو سره قومي شخړه راغلې ده، نه ورسره د وطن نه کومه پتنه لرو، نه زمونږ او د هغوی مخامخ څه خبرې کېږي. ولې موږ هغوی بد یادو؟ رسول الله علیه السلام فرمایلی دي من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. د بدعت ملا قدر چې څوک کوي، عزت یې کوي، احترام یې کوي، اکرام یې کوي، خرچه پې کوي، هغه اسلام نړۍ و مسلمانه د اسلام په نړولو کې د ملا سره د اسلام یو دیوال تام وغورځو، د اسلام یو څو خښتې تام وغورځول. زمونږ دغه دشمني ده، ذاتیات هم نشته. د پولي د پټي جنگ نه دی، زمونږ سره د کرسۍ جنگ هم نشته. هغه به نور مولیانې چې اوټونو ته به ودرېږي، هغه به نور مولیانې چې ایم پی ای به MNA به ځان جوړوي. زمونږ خو دا لانجمو سره نشته. دا د الله د نبي علیه السلام دین ورانوي. زمونږ کرکه، زمونږ نفرت، زمونږ بغض، زمونږ دشمني دا د ایمان برخه ده. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون
من حاد الله ورسوله په مخدز مکه داسې مؤمن بنئ چې د الله سره د مینې دعوه کوي او دا دې راولګي د الله او د رسول د دشمن سره د دوستي وکړي دا مؤمن نه دی مونږ خو چې مخامخ شو زموږ ډېر قدر هم کوي چې سره مخامخ شو احترام هم ډېر کوي مونږ یې دومره قدر نه کوو هغوی زموږ ډېر قدر کوي خو بیا هم زموږ نفرت زموږ کرکه صرف او صرف په دې وجه ده موالات موادات دوستی دشمنی صرف د الله دپاره من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان ایمان به دې پسې پوره کېږي رسول الله علیه السلام فرمایي د الله دپاره ورکړه کوه سړی نیک دی د الله دپاره څه ورکه سړی دشمن دی کافر دی مې ورکوه دوستی د الله دپاره مسلمان دی دوست مې دی دشمنی د الله دپاره کافر دی منافق دی یهودي دی نصرانی دی د اسلام دشمن دی بدعتي ملا دی فقد استکمل الايمان نبی علیہ السلام ایمان دی کامل شي دار سړی نشي کامل کولی مونږ خو دلته مؤمنان یو بیا چې بدعتي ملا مخې له راغی نو مونږ ورته سجده کوو داسې ورته راښکته شو چې جي دغه بدعتیانو ملیانو مونږ قدر کوو دا قدر نه دی چې ته په هغه پسې مونځ کې دا قدر نه دی چې ته په هغه د مړو جنازې کې دا قدر نه دی چې ته ختمونو ډوډۍ له راغواړې محمد رسول الله علیه السلام به په حوض کوثر باندې ولاړي بدعتیان به جهنم ته لیږي لعنت به پې لیږي ستا به څه حالي د هغه مسلمان به څه حالي چې د بدعتي ملا قدر او احترام یې کړی زمونږ د اسلام پسې راغستې ده دا اسلام ورانوي دا دین ټوټه کوي د اسلام ختموي دا خلک دغه بدعتیان لګیاو اهل بدع په اسلام کې یو پیوند ور واچو اسلام پیوندونه نه بني اسلام کامل دین دی بل ور واچو په اسلام کې بل اسلام جوړ په کور کې کورکی دی خلکو جوړول د جنازې نه پسته د جنازې نه پسته دعا ایجاد کړله جنازه وشوه مولوي صاحب مقتدیان به بیا د مړي کټ ته راچاپېر شي دومره ځله قل هو او دومره ځله فاتحه ووایي او بیا دعا وکړي اوس دلته د بعضې مسلمان ذهن بند دا هر چا نه بندېږي د یو نیم مسلمان نو ما ته وایي یم مولوي صاحب نو خیر دی که نه خو مړي ته دعا وکړله څه بد کار خو یې نه دی کړی نو بیا مولوي صاحب د دوی ملا چې منبر ته وخیږي نو عوام متنفره کوي چې ځان تې ساتئ ځان داسې خلک پیدا شوي دي انګریزانو پیدا کړي دي انګریزانو رالیږلي دي دوا نه مني نو ستا هم دلته ذهن وایي چې تقریر کې ویلي که نه جنازې نه پس ته دعا مه کوئ خو خیر دی چې چا وکړه څه چلوش دوا یې وکړه که نه زما دې مړي ته دوا وکړه د جنازې نه پس یا زما مسلمان وروره خبره په خیر دی کې نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شر الامور محدثاتها دی مولا چې د جنازې نه پس ته دعا وکړه خیر ونه که شر الامور د زنا نه د قتل نه د شرابو جوارۍ د سود نه بدترینه ګناه یې وکړه هغه عمل یې وکړه چې محمد رسول الله علیه السلام نو کړی او دی د خپل نبي نه 2 قدمه مخکې لاړ او چې د نبي نه مخکې شي دا مسلمان نه پاتې کېږي الله قرآن کې څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله چې مؤمن د الله او د رسول نه به مخکې نه ځي شاته به ځي دې ته مخکې لاړه دا مؤمن نه پاتې کېږي خیر دی چې ما وکړه څه چلوش خیر دی د اولې ورځې خیرات یې وکړه نو څه چلوش څه بد کار دی خیر دی که نه چې مړي پسې اسخات ورکړه څه بد کار دی
عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ابو موسی اشعری ته ویلي یا عبد الله ابن مسعود په جمعات کې څه خلک ناشتي او دور د چا دی د صحابه کرامو زمانه د صحابه کرام خدا خلق چې جمعات کې ناشتو دا صحابه نه دي دا تابعین او عام خلق دي و جمعات کې مې څه خلک ولیدل حلقې وي دیارې شل دلته او دیر شلته او 50 سلته یوم وليسه وتودريږي وتوي هللوا كذا وكذا لا اله الا الله دمر زلوا یو ټول په جمع شروع شي چې لا اله شروع واچي ابل وتودريږي هغه وتوي سبحوا كذا وكذا سبحان الله دمر زلوا خلق ټول په جمع شروع شي سبحان الله سبحان واذا کار را تناشنا خارش دا یو صحابي عبد الله ابن مسعود ته هغه وای تابه وتویلی وکنه عبد الله ابن مسعود دی ابو موسی اشعری ته وای تابه وتویلی و چې عدوا سیئاتکم ته چې وای چې دومره زلزله سبحان الله وای او ابي په جمع او په حلقه او په دیره کې وای او سلزله لا اله الا الله په جمع وای تابه وتویلی و چې ګناونه وشماري سل ګناونه دی خیر دې څه چلو شو ته سبحان الله ویل دي عبد الله ابن مسعود ته وی ګناي وشمار له ګنا لا اله الا الله ویل دي وای کم جمعات ته فلان کې مسجد چراله عبد الله ابن مسعود په دروازه کې وته ودرې او خلک لګیا دي او بس دا الله ذکر شروع دی په جمع باندې ورته وای دا څه کوي وای ذکر کو ورته وای د اسلام کې دا نوې کار څنګه شروع د رسول الله عليه السلام صحابه متوافرون ټول ژوند دي دادي لامړه نه دي د نبی عليه السلام کپڑے لاوچ نه دي د نبی عليه السلام د کور لوخي لامات نه دي یعنی لږ وخت شوه دی داغه د وفات او تاسو په دین کې بدعات جوړ کړل یا خو تاسو د پیغمبر نه خپویدلای او یا په اسلام کې مو د گمراهۍ دروازه کولاوه کړې ده هغه ورته ویل چې سیب من خو ذکر کو زمونږ د خیر اراده ده زمونږ خو خنیت ده هغه ورته وی وکم من مرید للخير لا يصيبه ډیر خلک د خیر اراده په زړه کې خو خیر ته نشي رسیدل خبره د ارادو نه ده خبره د نیتونو نه ده و مسلمان اوروره بدعات مولای چې کوي شیطان چې دا بدعات جوړول نو شیطان خلکو ته داسې نه وایي چې دا کار وکړه او دا ګناه ده ګناه څوک کوي مولا خو پرېږده یو عام سړی هم ګناه نه کوي شیطان دا شی داسې جوړ کړه چې د مولا او د امي په زړه کې ورواچول چې دا د ثواب کار دی دا ښه کار دی دا د اجر کار دی دا بدعت حسنه دی خیر دی څه چل وشه نو اوس یو کار ښه کار ته ورته ووایې او تا ته ښه کار ښکاري او د اجر کار درته ښکاري د دې نه خو څوک توبه نه وباسي شیطان د بدعاتو په وجه دا خلک په هغه ګمراهۍ کې ورواچول چې دوی به ټول عمر ګمراه بېدینی خو توبه به ونه باسي ولې دا کار ورته ښه کار ښکاره کړي ویحسبون انهم يحسنون صنعا الله فرمای د دوی ګمان دا دی چې موږ نیک کار کوو نیکي نه ده کړې نو بدعات او رسمونه ورځ په ورځ ایجادېدل ورځ په ورځ په دې امت کې راتلل دا امت تباه کو یو د هغه بدعاتونه چې په دې ورځو کې شروع شي هغه بدعت د عید میلاد النبي د رسول الله عليه الصلاة والسلام د پیدایش میلاد جشن مناول عید میلاد النبي ولی مسلمانان د بدعات ولا مسلمانان خو مسلمانان نه هغوی دا وایي موږ په دې ورځ خوشحالي مناوو ولې مناوو ځکه چې رسول الله عليه السلام په دې ورځ
د ربیع الاول د میاشتې 12مه ورځ وه، ورځ د پیر یا د ګل وه او دنیا ته تشریف راوړی دی. موږ د هغه په پیدایش باندې خوشحالي منوو. د نبی علیہ السلام په پیدایش په ورځ صرف شیطان خپه و، نور څوک خپه نه و، صرف شیطان خپه. نو موږ ته وایي تاسو چې خپه یاستئ خو تاسو هم د شیطان ملګري شو، موږ پې خوشحالي منوو. خبره د دې نه ده، نعوذ بالله نعوذ بالله، چې موږ د نبی علیہ السلام په پیدایش خفه نه یو. رسول الله علیه السلام په دنیا ته راغلی او نوم مسلمان د کلمې مسلمان هغه پې خوشحاله دی. خفه به پې لاسو کې هېڅوک هم پې نه خفه کېږي. خو زما مسلمان وروره ته چې دا کومه خوشحالي په دغې ورځې مناوې او دا عرسونه او دا خیراتونه او دا میلې او دا نعتونه او دا سرکاري چوټي دې مقرر کړه، آیا محمد رسول الله علیه السلام په خپل ژوند کې د خپل پیدایش ورځ مناو کړې ده که نه؟ دی وایي نه، ځکه ثبوت خو یې نشته. او الله څه فرمایي؟ لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او د رسول نه به نه مخکې کېږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش ورځ اول خو معلومه نه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه ورځ پیدا شو، دنیا ته تشریف په کومه ورځ راوړی دی. د دې ثبوت د دې ورځې پوره معلومات د الله رب العالمین پټ وساتي. دا چاته معلومات نشته دی چې نبی علیہ السلام په کنفرم یقیني کم تاریخ دنیا ته راغی. خو یو تاریخ معلوم دی، هغه تاریخ چې د رسول الله علیه السلام وفات، د دنیا نه تلل، د دنیا نه کوچېدل او د مرګ ورځې چې د تیارې ورځ وه او ټوله دنیا تورتم شوه او تیاره شوه. رسول الله علیه السلام د ربیع الاول په 12مه ورځ وفات شو. جشن او خوشحالي د هغه په مرګ باندې کې، دا خو معلومه او یقیني خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ورځ وفات شو. او د پیدایش ورځ علامه ابن عبد البر رحمه الله په الاستیعاف کې فرمایي نبی علیہ السلام د دې میاشتې د ربیع الاول په 2 تاریخ پیدا دی. یو قول ششماره امام مالک، امام زهری او نور علما وی چې نبی علیہ السلام د ربیع الاول په 8مه ورځ پیدا دی. 2 قول شو. درم امام شعبی، امام ابو جعفر محمد الباقر دوی فرمای رسول الله علیه السلام د ربیع الاول په 10 تاریخ پیدا دی. 3 قوله پکې د علماء شو. سلورم ابن عباس او جابر رضی الله عنهما فرمای چې د دې میاشتې په 12مه ورځ پیدا دی. 5 شیعگان وایي چې نه، رسول الله علیه السلام د دې میاشتې په 18 تاریخ پیدا دی. 6 قول زبیر بن بکار وایي رسول الله علیه السلام په ربیع الاول کې نه ده پیدا بلکې د رمضان او د روژې په میاشت کې پیدا دی. هغه خو له میاشت هم بدله کړي. 7 بعض علما وایي چې رسول الله علیه السلام د دې میاشتې په 5 تاریخ پیدا دی. 8 د بر صغیر، مخکې به دې ته بر صغیر پاک و هند ویلي، د انډیا، پاکستان، افغانستان، بنگلادیش، سریلانکا، د دې طرف ته چې کوم ملکونه دي ایشیا طرف ته،
د دې علما وایي چې نه رسول الله علیه السلام د دې میاشتې په 9 تاریخ پیدا دی. په دې ټولو قولونو کې دا قول صحیح دی چې نبی علیہ السلام د دې میاشتې په 9 تاریخ پیدا دی. 12مه ورځ نه وه. یا زما مسلمان وروره دا دومره خرچي، دا دومره چراغونه، دا دومره نعتونه، بیانونه، چوټي، سرکار، عوام ټول په غویمو اخته. که دا کار د اجر وی او دا د ثواب وی، دا مناولو کې اجر او نیکي وی، نو محمد رسول الله به ورځ ښودلی وی چې ورځ د نه خطا نشي. د عرفې ورځ یې ښودلې ده که نه ده ښودلې؟ د عاشورې ښودلې ده که نه ده ښودلې؟ رمضان یې ښودلی دی که نه دی ښودلی؟ عقیقې راته ښودلې ده چې ماشوم دې پیدا شو، ګورې په 9مه ورځ پې مالونه حلال یا یې په 14مه ورځ حلال کړي. دا د اجر کار، دا دومره امت پې مبتلا شي، حکومت او عوام پې مبتلا شي او د ورځې پته نه لګي، نو چې د ورځې معلومات نشته، ورځې معلومه نه ده، دا کار بدعت دی. او د رسول الله علیه السلام وفات هغه په همدې ورځ باندې وشو. دا بدعت فاطمیون به ورته ویل، یو ډله وه په عراق کې، په مصر کې حکومت کې. ځان به یادو موږ د بیبي فاطمه رضی الله عنها اولاد یو. په هغه زمانه کې علماو ویل، ټول علماو فتوا ورکړه، لکه امام غزالی رحمه الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، او نور علماء علامه ابن خلکان، دی ټول ویلي دا کم بادشاهان چې ځان ته فاطمیون وای دا د یهود بچی دي، یهودي نسل خلق دي او په اسلام کې راننوتل او په ځان باندې نوم د فاطمیون ایښی دی. دا فاطمیون نه دي، دا بدعت دی خلکو شروع کړي. سازش ته ګوره چې په کومه طریقه شروع کېږي، د چا په لاس شروع کېږي. بیا د هغې نه وروستو دا بدعت پراخېده، کولاوېده. د عراق د موصل په ښار کې بادشاه ابو سعد مظفر الدین کوکبري په نامه باندې دغه بادشاه چې راغی، دا په نن زمانه کې چې کوم د میلاد النبي طریقه ده او دا کم رسمونه، رواجونه، خیراتونه او سرکاري چوټي، دا بدعت له تقویت، مضبوطواله او قانوني حیثیت دی بادشاه ورک. دا په کم کال کې؟ دا په 604 هجری کې د محمد رسول الله علیه السلام نه شپږ نیم سوه کاله پس، دومره کلونه بعد دا بدعت ایجاد شو. لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذا دا أجر كاروي، كذا دا ثواب كاروي، أول بمحمد رسول الله عليه السلام. مسلمانانو عيد ميلاد النبي، يا جشن عيد ميلاد النبي، يا مولود شريف چې کوم نمونه دوی ورکړي دي د اسلام تاریخ وګوره. اول بخاري شریف وګوره، د حدیثو کتاب، د احادیثو مجموعه ده، امت په دې متفق ده اصح الكتب بعد كتاب الله، د قرآن کریم پسې دویم مقام د بخاري شریف. بخاري شریف کې باب ده، باب عید الفطر، د وړوکي اختر مسائل، باب عید الاضحى، د لوی اختر مسائل، خو باب عید میلاد النبی پکې نشته. عید دی او احکام نشته. مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد، مسند ابو عوانه، سنن دارمی، نور سنن، مسانید، احادیث کتابونه، صحاح د سیرت کتابونه وګوره، چرته پکې نشته چې باب عید میلاد النبی او عید میلاد النبی منځ به څنګه کوي، دا پکې نشته.
خبره ډیره واضحه ده. اے مسلمانانو، اختر د ورځې که د شپې تاسو یې کله کوئ؟ څنګه غلی شوئ؟ د ورځې مناویږي او دا داسې عجیبه اختر دی، عید میلاد النبی، عید اختر دا د ټول د شپې مناویږي. د شپې مولیان اتڼې اچوي، د شپې مولیان نعتونه وایي، د شپې په جوماتونو چراغان او ډیوې لګېږي. او د اختر مونځ کله یي؟ د زوال نه مخکې 8 بجې 9 بجې 7 بجې. که دوی دې ته عید میلاد النبي وایي، د دې د مانځه وخت دی وښي، د دې مونځ څو رکعاته دی، د دې خطبه په څه طریقه ده، دا په اسلام کې نشته. دا د چا نه رانقل شه؟ دا د شپې ولې مناویږي؟ انګریزان چې کله برډې مناوي، د پیدایش ورځ سالګره چې ورته خلک وایي، سالګرې یا د چا د پیدایش ورځ تاریخ المیلاد یا برډې چې مناویږي، هغه هم د شپې مناویږي. د نسواراو عیسایانو په نقش و قدم روان خلک هم عید میلاد النبی هغه د شپې مناوي. نوم عید دی، عید الفطر د ورځې دی، عید الاضحی د ورځې دی، او ستا عید میلاد النبی د انګریزانو په شانته د شپې مناویږي. د خاوند سالګره ښځه مناوي، دا یاد ساتئ. اکثره د دنیا د سالګرې چې مناویږي بدعات دي، رسمونه دي، د انګریزانو طریقې دي، خو څوک یې مناوي؟ د خاوند سالګره ښځه مناوي. دا په دنیا کې دغه شانتې رواج دی. د رسول الله علیه السلام اولنۍ بیبي خدیجه رضی الله عنها چې نبی علیه السلام ته په نکاح کېده، عمر 40 کاله، د محمد رسول الله علیه السلام عمر 25 کاله. مالداره وه، په مکه کې اوسېدله، تاجره وه، سرمایه‌داره زنانه وه. او سالګره برډې د پیدایش ورځ بیبیانې مناوي. خو بیبي خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شوله. 15 کاله تیر کړل. په دې دومره کلونو کې خدیجه رضی الله عنها د پیدایش ورځ مناو نه کړه. ولې کپړې نه وي؟ دا د کپړو تاجره وه، جنډې به دې هم لګولې. مکه کې لارې نه وي، چوکونه نه وو. په کم چوک کې عید میلاد النبي شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 کاله د مور سره تیر کړ. 6 کاله بیبي آمینه، مور چې د بچی سره څومره مینه لري، او بیا چې بچی محمد رسول الله علیه السلام، هغه مور خپله وایي چې زما دا ماشوم چې زما په خېټه و، په حملو، ما زه د په درد نه یم پویه شوې چې دا پیدا شو، کوټه رڼا شوه او دومره رڼا شوه چې د شام او د کسرا او د مصر ماڼۍ مې ولیدلې. خو دغې مور 6 کاله په خپل بچي باندې عید میلاد النبي مناو نه کړ. دا ستا څومره ډېره مینه ده. بیا چې هغه وفات شو، عبدالمطلب صاحب ته پاتې شو. د هغه په پالنه کې 8 کاله. په 8 کاله کې دا نو سیو ته څونه ګران. عبدالمطلب به د کعبې ته راته، د کعبې دیوال ته به یې ډډه واله، د ده ګدی و سیټو بچو به راوړو چې دا زمونږ مشر دی، دا به په دې ناست، هغې ته به واړه نه پرېغوستل. نبی علیه السلام د 7 کالو چې به راغی په دې سیټ پکې ناسته، ترونو به منې که چې نه دا د بابا ځای دی. عبدالمطلب به ویلې نه، زما دا بچی په دې ګدۍ باندې پرېږدئ، فإن له شأنا، داسې معلومیږي چې الله دله یو شان او مرتبه ورکوي. هغه نیکه 8 کاله وخت سره تیر که، خو په دې بچي عید میلاد النبي مناو نه کړه. ولې مینه یې لږه وه؟ زما او ستا نه یې مینه ډېره زیاته وه. بیا چې هغه وفات شو، ابو طالب ته پاتې شو. ابو طالب د هغه سره 50 کاله، ولې 40 کاله خو د نبوت نه مخکې ورسره تیر کړه، او 10 کاله نبی علیه السلام چې نبی شو، بیا ابو طالب ژوندی و. 50 کاله
د ابو طالب په ژوند کې ابو طالب څنګه سړی و کافرو خو په نبی علیہ السلام دومره خفه کېده ورته ویلې یا زما وراره دعوت کوه دین بیانوه ولې والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا يا زما وراره دین بیانوه چې دا ټوله دنیا را جمع شي ستا ویښته نقصان نشي درکه رسولی چې زه ژوندی یم چې ما ته د خاورو بالغ جوړ شه بیا به خلک تکلیف درکوي چې زه ژوندی یم څوک درته څه نشي ویلی 50 کاله کې دې تره د وراره عید میلاد النبي مناو نه کړي هر څه دنیا کې هر څه خیراتونه به هر څه یا زما مسلمانانو ورونو خپله د نبي علیه السلام په ژوند کې 3 ځله دا ورځ راله هر کال کې ربیع الاول راځي د نبوت نه پس 3 کاله راله زه نبوت نه مخکې پرېږده د نبوت نه پس 3 کاله 14 کاله په مکه کې دا ورځ پرې راغلې ده د عید میلاد النبي دا ورځ خو عید میلاد النبي چا پېژندم نه مناول خو لرې خبره 10 کاله کې په مکه کې راله دا ورځ مناو نه شو صحابو ته به ویلي وې که نه چې اسم مدینه ده دارالخلافه ده دارالاسلام دی مسلمانانی یو جشن خو به کړی وی یو چوک کې خو به جلسه کړی وی ډیوې به لګولې وی خیراتونه به کړي وی جنډې به لګولې وی د صحابو لږه مینه وه بیا وروستو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو 2 کاله خلیفه بادشاه سره د څه کمی او د نبی علیه السلام سره مینه وخت پوره دی بې حده مینه د ابو بکر د نبی علیه السلام سره بې حده دومره مینه چې د هغې مثال نشته الله په قرآن کې فرمایي اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ابو بکر د نبی علیه السلام د غار د سفر او د هجرت د جهاد مرګری دی 2 کاله خلیفه و ابو بکر دا ورځ مناو نه کړه عمر رضی الله عنه 10 کاله خلیفه و دا ورځ مناو نه کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه 14 کاله دور خلافت دی 14 ځله دا ورځ راله مناو یې نه کړه مولود شریف مناو نه شو علي رضی الله عنه 4 کاله حکومت دا ورځ مناو نه کړه حسن د علي رضی الله عنه زوی 6 میاشتې خلیفه و دا ورځ مناو نه شو رستو معاویه رضی الله عنه راغی 20 کاله دور حکومت 20 ځله ربیع الاول راغی 12 راله مناو نه شو بیا رستو د امویو حکومت راغی په امویو کې عمر ابن عبدالعزیز په شانتې صالحه انسان راغی په هغه حکومت کې دا مناو نه شوه بیا عباسي دور راغی په عباسي دور کې د هارون الرشید رحمه الله په شانتې نیک بادشاه راغی دا ورځ مناو نه شو راشه امامان وګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 ځله د هغه په ژوند کې دا ورځ راغلې ده دا ورځ یې مناو نه کړه دا چې څوک یې مناوی دا بریلي طبقه خلک دوی ځان ته د امام صاحب د مذهب خلک وایي زمونږ امام وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی فیصله ورسره کوو خبرې ورسره په لنډو ختمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دې ثبوت نشته قرآن کې نشته احادیثو کې نشته صحابهونه نشته تابعینونه نشته خو ته چې چاته امام وې او امام اعظم ته وې هغه امام نه یو قول راوړه چې هغه ویلي عید میلاد النبي مناو که من به د تیرو کلونو فدیه ورکو او د راروانو کلونو دپاره به ځان تیار د دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه یو کال وښایه یو کال 40 کاله نه یو کال په کم کال هغه مناو که
په کم کال تقریرونه په جومات لیټونه الواګانې وي نعتونه او مرسي وي موږ یې مناو امام مالک رحمت الله علیه په مسجد نبوي کې امام د نبی علیه السلام په محراب کې به ناست اته شپېته کاله عمر په اته شپېته کاله زندګۍ کې امام مالک دا ورځ مناو نه کړه امام الشافعي رحمه الله 55 کاله عمر کې دا ورځ مناو نه کړه امام احمد بن حنبل رحمه الله 38 کاله عمر کې دا ورځ مناو نه کړه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې دوی ورته لوی ځوان وای غوث پاک ورته وای 55 کاله عمر کې هغه دا ورځ مناو نه کړه مولا او د پیر د خېټې دین دی جعلی دین دی چې په کومه طریقه باندې د خلکو نه مال لوټ کی الله قرآن کې فرمایي ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس مولیانم ډیر شته پیرانم ډیر شته مالونه درنه خوري د سخات په نامه د درامې د خیرات په نامه د ومې او د جمعې شپې په نامه د اولې د خیرات په نامه د څلوېښتۍ د خیرات په نامه د کال د خیرات په نامه د کور د ختم په نامه د تعویض په نامه د دم درخې په نامه او د عید میلاد النبی په نامه درنه مالونه د ستاسو د دین او د مال دشمنان په اسلام کې ثبوت نشته بادشاه جوړ که او بادشاه ته پاتې شي زمونږ بادشاهان یې ښه په جوش او خروش مناوئ چې په کومه ورځ عید میلاد النبی تیر شي تقریبا را روان منګل په ورځ به وي 12مه ورځ نو بیا په خبرونو کې وای نن چې دی عید میلاد النبی جوش او خروش سره مناوش ته به ځکه په جوش او خروش مناوې نه دې ګرمي ولیدله صاحبه وزیر صاحب وزیر اعظم صاحب جوش او خروش خو تا کې ډېر زیات دی تا نه چې زمونږ غوندې خولې لاړې شي تا کې به نه جوش او نه به خروش وي تا ګرمي چېرته لیدلې ده تا ولږه نه ده تېره کړې تا کې جوش او خروش ځکه ډېر زیات دی ستا د کور بیلونه په 2 پکو په 3 پسې 80,000 لا نه دي راغلي ځکه در کې جوش او خروش دی تا د دې ملک سرمایه لوټ کړله او لندن ته دې وتښتوله ځکه در کې جوش او خروش دی نو ته به په جوش او خروش ځکه مناوې چې زما روپۍ ده زما د مسلمان د دیاړۍ روپۍ دي او ستا سرکار خزانې ته درغلي دي او ته پې کله عیاشانې کې او کله پې د اسلام په نوم دا 2 نمبریانې او بدعات او رسمونه مناوې هله په صدارتي محل کې پروګرام د عید میلاد النبی تا ته د اجازت چا درکړی دی صدره چې ته زما په روپو باندې عید میلاد النبی مناوې د وزیر اعظم هاوس کې پی ایم هاوس کې پروګرام مناو شو تا ته د اجازت چا درکړی دی ته څوک یې چې زما په روپو باندې زما د نبي دشمني کې زما په سرمایه باندې زما د ټکس په روپو باندې ته د رسول الله علیه السلام په دین کې بدعات کې د ملک نور کارونه به د سره ومنم چې زه دا د ملک ترقي به جوړې دا خو د اسلام نړول ته کې که ته نه پوهېږې ځکه ستا خو قل هم نه ده زده ته خو بسم الله الرحمن الرحیم ته بسم الله الرحمن الرحیم وې نو دا تا سره ناس مولیان چې 10 میله اوږده پټکي والي دي دوی دې را میدان ته شي او د رسول الله علیه السلام نه یو حدیث یا د صحابو نه یا د څلورو امامانو نه د یو قول راوړي چې هغوی فرمایلي چې عید میلاد النبي مناو د تنخواګانې داسې خبرې ورکې دوی ته دا دلته په سرکار کې چې دا مولیان برتي دي دا د کمې خبرې تنخوا علي زمونږ د دې جوماتونو مقتدیان مې ټول دلته ناست دي مقتدي ماله تنخوا 1 روپۍ نه راکوي د درس و تدریس د شمار روپۍ الو د سرکار په جومات کې مولا چې منتخب دی د سرکار مراعات 80,000 تنخوا ورپسې د وفات نه پس پنشن بیا به زوی برتی کېږي و مولانا و د سرکار امامه بادشاه دې نه پوهېږي وزیر دې نه پوهېږي MP MNA دې نه پوهېږي وزیر او منسټر دې نه پوهېږي په کم دلیل باندې په کم ثبوت باندې
ته د رسول الله علیه السلام عید میلاد النبی مناوې او کتی نه مناوې ولې سرکار ته دا خبره نه رسې ځکه نه رسې چې بیا به نه دغه پروتوکولي نه به دغه امامتي وي او نه به دا تنخواهي نه دي نه به دغه سرکاري نه به تنخواهي نه به پروتوکولي نه به مراعاتي موږ الله د ولږې نه یو وجلي تا به هم نه وجني دا خو دین ورانیږي د زنا نه د قتل نه د سود نه غټه ګناه دا بدعت شروع دی مولیان چوپه خوله بنده خوله ناست غږ نشي کولی که غږ کوي لاس ته مې ویت کړی راځي ودې غورځېږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جنازه د جیل نه نه ده وتلې شیخ الاسلام ابن تیمیه د هغه جنازه د دمشق د جیل نه ونه وته امام احمد بن حنبل په یو ورځ سوونه کوړي ونه وهلی شه سعید بن جبیر جیل ته وانچولی شه یوسف علیه السلام جیل کې بندیوان نه شه راځي به که نه ده ولې حق به نه وایو ولې چوپه خوله به پاتې کېږو چې نه حکومت یې کوي او سرکار یې کوي حکومت یې که مناوئ هم بدعت کوي ګناه کوي که ملا یې ورسره مناوئ هم بدعت او ګناه کوي حکومت که نه خبر ملا ډبل ګناهګار دی ملا په ترپل ګناهګار دی چې د دغې حکومت تنخواخور هم دی مراعات هم تیالي او حق هم ورته نه بیانوي دا د حکومت بند کړي زمونږ خو دغه وس دی چې بیان وکړو دوی به اوس مناوئ او ورځ به د چوټۍ اعلان کړي ته خوشحالي په څه خبره کې ورځ د نبي علیه السلام د پیدایش خو معلومه نه ده ما تا سره ومنله چې 12مه ورځ د پیدایش شوه خو مسلمانه لږ عقل نه کار واله مازغه الله درکړي دي محمد رسول الله علیه السلام په همدغه ورځ وفات دی که خوشحالي مناوې ته خو د هغه د وفات د غم په ورځ خوشحالي نه مناوې دا څنګه امتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين